السلام علیکم ورحمت الله. مولانا صاحب ډیر عجیب سره دی یار. داغه خلاف چې کوم پروپاګاندا روانه وا هغه پروپاګاندا واپس د خلکو خلاف استعمال کړه. د ډیرو خلکو په ځل کې دا غره وا چې اسنه مولانا صاحب د خپل بیان نه واپس شي او د خپل موقف نشاته شي ځکه چې دا خلاف ډیره تګړه پروپاګاندا چې د په میډیا باندې روانه وا او زمونږ په ځل کې راغلی اگر چې مونږه مکمل تور باندې په دې باندې پر اعتماد او پر امید او چې مولانا صاحب چرتم د خپل موقف نشاته کیږي نه بلکې دوه قدمه مخکې هغه نزي. بهر حال خو هغه خلکو پروپاګاندا چونکه حکومتي سرپرستی ورته حاصل و نو د زنو ملګرو پزله کې دایره خامخا راتللی شي. خو مولانا صاحب دومره خيار او دومره کلیړی سره دی چې ماشاءالله هغه پروپاګاندا واپس د خلکو خلاف استعمال دا کوم خلکو چې دا خبره کوله دا بیانیه جوړوله چې مولانا صاحب د شهدا او توهین کړی دی. نو مولانا صاحب پروند وکلاو کنونشن کې اغي خلکو ته واپس دا ویل چې ما زما خلاف تاسو زما د بیان د خپل مرزي تشریح کوي او زما خلاف پروپاګاندا کوي. ما د شهدا او توهین کړی دی. زما ونته چې د دین او د شریعت یو قسم طالب العلم دی زه د شهید د لفظ او د غیر تشریح نه خبر. تاسو ما ته وایي چې یار شهید توهین دی یا پلانې ریډینګ دی. تاسو چې کوم توهین کړی دی او په مختلف ځایونو کې تاسو شهدا خپل پیوي دي نو اصل توهین هغه دی دا نه دی د کارګل واقعیا ورته بیان کړه دغه شان د نور مختلف مثالونه ورکړل او یعنی یقین وکړه دا غینه پس کوم کسان چې پروپاګاندا کوله هغه کسان هم سوچ کوي چې یار دا مونږ چا سره ډغره اغست ده او د چا سره مونږه مقابله کو. نو یقینا چې د دلیل په دنیا کې د مولانا صاحب سره مقابله ډیره ګرانه ده. دغه وجه چې بیګا رانا ثنا الله هغه د سلیم صافی په جرګه کې دا خبره وکړه چې چرته مونږ د مولانا خلاف هغه اف آی آر نه کوو یا مقدمه نشو کولای پلان او ډینګه مطلب خپل موقف نرورو چې دا حکومتي وزرا و غیره هغه شاته کیږي. نو دا مولانا صاحب او د جی یو آی الحمدلله جیت او د مولانا صاحب د ډیجیټل میډیا چې کم کارکونان دي ورکران دي او دا غي د پاره پوسټونه کړي ویډیوګانې جوړې کړي هاشټیګ او په ټوئیټر باندې بهر حال دا ټولو جیت الحمدلله او زمونږ په کې د الله په فضل سره او د ستاسو کم کتون کې دي دا غي په کې هم حصہ ده او دغه شان به ان شاء الله مونږه د خپل مذهبي چې کم کاز دي دا غي د پاره به همیشه د پاره ولاړیو او دا غي د پاره به دغه شان आवाज اوچتو او امید ده ان شاء الله چې وخت برازي چې په دې ملک باندې با د دې نیکو خلکو د مذهبي خلکو راجوي او د دوی حکومت ان شاء الله